چې په کم کور کې د خاوند قدر و، په کم کور کې د خاوند عزت و، په دغه کور کې به غریبي او غربت نه راځي. په کم کور کې چې د دوو خبرو خیال ساتلی کېږي، په دغه کور باندې به چېرته غریبي نه راځي. د دوو خبرو خیال ساتلی کېږي په یو کور کې، په دغه کور به چېرته غریبي نه راځي. د دغه کور نارینه به چېرته غریبانان کېږي نه، په دوی به قرضه نه راوړي. په کم کور کې چې زنانه د دوو خبرو خیال ساتي، یو د دې خبرې خیال ساتي چې د خپل خاوند قدر کوي. په کم کور کې چې د خاوند قدر و، په دغه کور کې به د رزق برکت وي. په کم کور کې د خاوند قدر نه و، په دغه کور کې به د رزق برکت نه وي. دا خاوند که مونځ کوي او که نه کوي، دا خاوند که ذکر اذکار کوي او که نه کوي، ښځې ته حکم دا دی چې ته به د خپل خاوند قدر کوي. ولې د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایلی که د الله رب العالمین نه علاوه بل چاته سجده کول جایز وي، ما به دې زنانو ته حکم کړی وی چې خپلو خاوندانو ته سجدې کوئ. د دوی دومره لویه مرتبه ده، د خاوندانو دومره لویه مرتبه ده. وی که پیر خس دی خو مرید له بس دی، خاوند که هر څنګه دی خو ښځې ته حکم دا دی ته به د خاوند قدر کوي. چې په کم کور کې د خاوند قدر و، په کم کور کې د خاوند عزت و، په دغه کور کې به غریبي او غربت نه راځي. یو ده. دویم چې په کم کور کې د قرآن مجید تلاوت کېده، په دغه کور کې به غریبي نه راځي. دا د تجربې نه ثابتې خبرې دي چې په کم کور کې د قرآن مجید تلاوت و، په کم کور کې د خاوند قدر و، د خاوند خبرې له اهمیت ورکولو، په دغه کور کې به چرته غریبي نه راځي. د دغه کور په نارینهو باندې به قرضې نه راوړي. د دغه کور چې کوم دی نو زنانه او نارینه به محتاجېږي نه. تاسو وګورئ مصیبت دا دی چې په چا باندې ډېره قرضه ده، دومره به د دې سړي ښځه چې کوم دی د قدر نه کوي. چې څوک په رزق پسې ډېر کړېږي، تاسو وګورئ دغه ښځه به د خاوند سره خامخا جرې مارضي کوي، د خاوند له به جواب ورکوي. دا تجربه ده وګورئ. چې په کم کور کې د خاوند قدر و، په دغه کور کې به د رزق برکت وي.